یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی، صحابه کرام ته ګیر چاپېره ناست دي. په دې دوران کې یو یتیم صحابي راغی. یتیم وی د الله پاکه پیغمبره زه یتیم یمه، زما د کجورو باغ دی، ما د هغې خپل باغ نه دیوال تاوو، ما وی چې هسې نه دا رانه څوک قبضه کړي. خو د الله پاکه پیغمبره چې کله ما خپل باغ ته دیوال کوم نو چې کله زه دیوال سیده بیامه نو زما سره یو ګاونډي دی، د هغه کجوره زما طرف ته راځي، او که هغه ترې پرېږدم نو بیا زما دیوال کږېږي. نو ما هغه ته وویل چېره دا کجوره ماله راکړه نو زه به د خپل دیوال نیغ کړمه. خیر دی یو بوټی دی دا ماله راکړه، زما طرف ته به راشي. هغه راته انکار کوي، د الله پاکه پیغمبره کجوره ماله نه راکړي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل څه دې غرض زه ستا سپارښت وکړم هغه ته؟ او د الله پاکه پیغمبره که سپارښت یې وکړو نو ښه به یي. نبی علیه السلام به په یتیمانو باندې ډېر زیات خفه کېده، په خپله یتیم پاتې شوی و، د یتیم احساس ورسره ډېر و. دغه ګاونډي د دې یتیم صحابي چې و دا مشر صحابي و، مشر صحابي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه راوغوښتو، ستا سره په ګاونډ کې دا یتیم الګ دی، باغ دی، او د الله پاکه پیغمبره د باغ ما سره شته دی په ګاونډ کې. دی خپل دیوال کوي، خو چې کله دیوال نیغ بیایي نو ستا یو بوټی د ده طرف ته راځي، نو دا یوه کجوره دله ورکړه نو دی به د خپل دیوال نیغ کړي. د الله پاکه پیغمبره نه ورکومه، دا ورله نه ورکومه. حکم دی که نه مشوره ده؟ وی نه حکم خو نه دی، ستا کجوره ده، تی مالکې مشوره درله در کومه، خو دله دې ورکړه نو ښه به یي. د الله پاکه پیغمبره چې حکم نه دی مشوره ده نو بیا ورله نه ورکوم دا خپله کجوره، نه ورکوم ورله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه هسې چې ورله نه ورکوې د دې قیمت ووایه، پیسې ووایه، قیمت یې ووایه، نو په پیسو به یې در نه واخلو. او که دا کجوره تا دله هسې ورکړه او یا دې ورله په پیسو ورکړه، الله تبارک وتعالی به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کجوره درکړي، او داسې کجوره به درکړي چې د هغې به دومره اوږد سوری وي چې یو سوار به په هغې باندې 100 کاله سفر کولی شي. داسې کجوره به الله په جنت کې تاله درکړي. الله صحابه کرامو چې دا خبره واورېده که نه، دا کجوره دله ورکړه الله به تعالی په جنت کې کجوره درکړي. نو صحابه کرام په دې خبره باندې ډېر وپسخېدل چې دا خو نبي علیه السلام ډېره درنه خبره وکړله. د دې خو دا مطلب شو که دا کجوره د یتیم صحابي له چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی د هغه دپاره جنت واجب کړو، ځکه چې نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چې تاله به الله په جنت کې کجوره درکړي. خو مطلب دا دی چې جنت ته به ځې که نه، جنت ته به ځې که نه. دا خو نبي علیه السلام ډېره درنه خبره وکړه. هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره جنت ته خو به ځم که نه، جنت ته خو به ځم که نه، دا مشر صحابي ورته وایي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل او مسلمانې جنت ته خو به خامخا ځې. وایي چې جنت ته ځمه نو دا یوه کجوره دې پکې خیر دی نه یې ښودلی نه ورکومه.